تاسو کلو کې چې دا خزو لسپینې بورکی دي صبر وکړئ لا په خېټه نه یې مړ شي. دا میډیم سکولونه او کالجونه کدا ستاسو زړې زړې ایرانه چادرو کې بار رونوتی نو مان دا ګیره کلک دا ټلویزیون او دا وی سی آرونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلاوئ لس اته کاله پس به دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه دا به ډماني دا جنکای دې ته به بیا پښتنې نه وای دا به بیا ډمي ځکه چې تا په کور کې ورته کنجرخانه ایښې ده پلار چې دوپړی غږی که بچی ورته ګډ شي نو بچی ملامت دي چې پلار یې دوپړی ماري نو بچی به ولې نه ګډي چې تا په کور کې ورته ډمخانه ایښې ده. زما ښځه او زما لوڼه شپه ورځ د پردو سنډاګانو تصویرونه ګوري د پردو سنډاګانو ګډېده ګوري د پردو سنډاګانو پهلوانیانې ګوري د پردو سنډاګانو کرکټونه بالونه ګوري. ما سره به لور ته به بیا لور چېرته شیخ له ورکړي یا ګرینګل نه به یې ورکړي ستا پلار به یې ورکړي. اب هغه شی خوښوي چې کوم سنډای په ټي وي کې کتلي. تاسو خیال څه اوس خو ته وایم دوکه کې یاره استاد یې څه وکړو دا ماشومان دي پردو کورونو ته تلبم ټي وي پسې نو مال راشه خپل ورته وایي دا خدای شر قیمه کا پکوړی ته اوس ما دوکه کې ته اوس ما دوکه کې پردي دغه ته تاسو خبره ده دې وجې نه په ارام کښېنئ آخرتونه نشته نه جنتونه شته. یو لیونی غوندې و یو ورځ د ثوابه ما ته راغی ما ته تا بجلي ګرمولی مالاو ویل په ارام کښېنه چغې ډېرې مه وه په ارام کښېنه شور دې جوړ کړی او ټول ملک دې په سر راغستی جنت مې ټوکړې ټوکړې کو او ایسته مې وغورځولو ویل جنت مې ټوکړې نه کو او ویل دوزخ کې مې ښه سیخ والی دی ته به مخکې او مونږ درپسې